بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشركة. الشركة أو الشركة بسكون الراء معروف، وليس بشركة إليكي دوا يا زيت هيسي داس یو ځای کېدل چې د هغو امتیاز به نه کېږي، ای لغوي معنی ده. او په اصطلاح کې دوه کسان یا زیات کسان چې کله عقد وکي خپل منځ کې د شرکت په اقسامو کې په یو قسم د شرکت شرعي جوړ شي، کله کله بغیر د عقدم کېږي، هغې ته شرکت ملک ویلې کېږي. مخکې د دې نه مفقود بیان تیر شوی و. مفقود چی کنه، مفقود ورک شوی سړی، داغه مال داغه ورثاو سره امانت وي، او د هر شریک مال هم د بل شریک سره امانت وي. دی وجنه د دواړو بابونو منځ کې مناسبت رالی. برحال اسانی مسلې دي. او شرکت دا نن سبا زمانه کې ډېر اهم دی. مضاربت شو، شرکت شو، ځکه معاملات اکثر ټول هم په شرکت باندې بنایي. نن سبا شرکت جایز دی کنه؟ صاحب د قدرت فرمای الشرکت جایزه، شرکت جایز دی. ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راولېږل شو او خلکو د شرکت والا معامله کوله، څوک یې منع نه کړه. د حدیث تقریر دی، خلک یې همداسې پرېښودل. معلومه شوله چې شرکت جایز دی. الشرکت جایزه، شرکت جایز دی. لأنه صلی الله علیه وسلم بعث، دا راولېږلی شو پیغمبر بنا کر، والناس يتعاملون بها، او خلق چې عمل کو د شرکت، فقررهم علیه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق برقرار وساتل به شرکت باندې. معلومه شوله شرکت جایز دی، عقد شرکت. قال د قدرت مولا فرمایي الشرکت ضربانی، شرکت املاک و شرکت عقود. دې ځنه د قدرت مسله شروع شوله. برګوري جی ټول شرکت په دوه قسمه ده، یو ته شرکت ملک وي، شرکت املاک، او بل شرکت عقد ده، هغه ته ویل کېږي شرکت العقود مرتوي. شرکت ملک چاته ویل کېږي؟ توجه، شرکت ملک دې ته ویل کېږي چې د دوو کسانو ملک شریک شي. تاسو توجه ده کنه؟ بدام په دوه قسمه معنی ده، یو اختیاري دی بل غیر اختیاري دی. به ووري شرکت ملک چې د دوو کسانو ملک شریک شي، داسې شریک شي چې امتیاز یې نه کېږي، یا کېږي خو په حرج سره کېږي. راول مثال لکه غنم چې غنمو سره شریک شي، اوس امتیاز کېږي چې د پلانکي کم غنم دی او د پلانکي کم دی، کېږي لکه نه کېږي. او دویم مثال لکه غنم وربشي چې شریک شي یو ځای کې ټول ګړې وړې کې، امتیاز یې کېږي خو ډېر مشکل به چې یو د غنم دانه یو طرف ته ارته او د وربشي والا بل طرف ته، حرج دی که نه دی؟ دې ته څه ویل کېږي؟ شرکت ملک. بیا د شرکت ملک په دوه قسمه دی، یو اختیاري دی یو غیر اختیاري دی. اختیاري دا چې دا عبدالرحمن هم دی که نه، ما او دا قصدن خپل غنم یو ځای کو. او غیر اختیاري دا دی چې غیر اختیاري یو ځای شي، لکه مثلا زما غنم لاندې پراته وي، د ده غنم بره چت کې چت سوری شي او د ټول غنم زما په دې غنمو د بره راوغورځېږي، غیر اختیاري یو ځای شو. نو شرکت ملک څو قسمه شو؟ دوه، اختیاري. بیا چې کوم شرکت ملک اختیاري دی، هغې کې سړی په خپله حصه کې حکمونه یې بیانوم. ښه، شرکت ملک اختیاري کې که زه خپله حصه په دې خپل ملګري خرڅومه، دا جایز ده. او که خپله حصه د دې ملګري نه علاوه په بل کس خرڅومه، نو هله به جایز وي چې ملګري اجازت وکړي. کم یې وکړي؟ اختیاري کې. او غیر اختیاري چې یو ځای شوي، هغې کې خپله حصه په ملګري خرڅومه خو هم جایز ده، او که په بلې خرڅومه د د اجازت نه غیر هم جایز ده. بس دا احکام یې شو، زده شو. شرکت ملک اختیاري
غیر اختیاري شریک حکم د دواړو مشترک حکم دار چې هر یو خپل حصہ په بل مرګري خرڅول شي او په بلې خرڅول شي بغیر معنی کنه نو اختیاري کې به بغیر د مقابل د اجازت نه نشي او بغیر اختیاري کې شي غیر اختیاري کې مولانا شامی فرمایي که شری مقابل ته ضرر او غي کې نشي د شریک ته ضرر او که بدنیم معنی خرڅي نه به نشي خرڅول تر څو چې د شریک اجازت نه کړي دا صحیح به ورته وګورئ قال د قدرت مولا فرمایي شرکت دربانی شرکت املاک یو شرکت املاک شرکت ملک دے و شرکت عقود بل شرکت عقد دے شرکت ملک تعریف ما کړو چې د دوه کسانو ملک څه شي شریک شي اختیاري کې غیر اختیاري دا څه شریک شي چې امتیاز نه کیږي یا کیږي خو سره د حرج کیږي دی ول ډایرک مثالونه بیان کړی دي مثالونه چې تاسو لږ بر وګورئ لکه ما عبد الرحمن مثلا د یو من غنم او بشریک وارثان جوړ شونیم د دینم زمای ګوري غیر اختیاري شرکت را لې یا 500 روپۍ زکم 5000 روپۍ زکم 5000 دا کی غنم پیوالو دا اختیاري شرکت شو خلم دې فشرکت الاملاک العين يرثها رجلان لك عين شهده مثلا غنم دي يرثها چوارث جوړ شې دي غنمو رجلان دو کسان ويش او دې کوو دې څه لکه ستاږي او دې کنه او ټیک دیکھا او یشتریانها دا مینو ویلې یمو دا خمشته ویلو کنه 5000 روپۍ دا کی پنځم آیا یو اخلو فلا يجوز لاحدهما وز جایز نه د بده دوړو کې یو د پارا ان يتصرف في نصيب الاخر دا خو مشترک حکم دیکھا اختیاري کې غیر اختیاري یو د بل په حصہ کې تصرف نشي کولای هغه خو اجنبي دی لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه دا 95 نمبر ماده ده څوکم د بل په ملک بغیر دغه د اجازه ته تصرف نشي کولای په خبرو پیګو فلا يجوز لاحدهما په دې دوړو کې ولم نه د جایز اي تصرف چې تصرف کې په نصیب الاخر کې الا باذن مگر دا چې دا ورته اجازه وي وکل دا خو د بل په ملک مسله شولا وكل واحد منهما في نصيب صاحبه هر واحد پر دوړو کې د ملګری په حصہ کې کل اجنبي وي ویږي په وربسې کوم شرکت را روان دي کنه شرکت عقد هغه کې اجنبي نه هغه کې وکیل خو به هر حال وي یعنی د بل پیسې کوم تصرف کولای شي او په یو صورت کې لا کفیل می ابو وایو ان شاء الله وهذه شرکت يتحقق صاحب د هدايه وې د خسر دوه مثال ذکر کړل میراث والا او د شرا والا دین علاوه نور صورتونه کې دي شلګه څنګه ما او د عبدالرحمن ته څوک یو من غنم په شریکه هبه کی ما او د مالکان شو نیم د نیم زما خلم ده کنه او یا استیلا کافر غنم دی او د بجهاد وکو او غلبه حاصل کو غنم تر حاصل کو شریک شو ایبل صورت شو او یا بس د غنم او زما غنم قصدن شریک کو او یا غیر اختیاري چت سریشی او دغه نظم غنمو کې راو غرزي کې ټول صورتونه دي وګورئ وهذه شرکت چې يتحقق دا متحقق کیږي په غیر المذکور فی الكتاب کتاب کې چې کوم ذکر شوی دی نه علاوه بنور صورتونه کې هم لکه مثال کما اذا تهب رجلان لکه هبه کې قبول کې دو کسان عینا مثلا من غنم قبول کې او ملکها یا دغه عین مالک دغه غنم مالک جل شی بل استیلا کافر باندې غلبه حاصله کی او اختلط مالهما یا د دوړو مال خلچی من غیر صنع احدهما چا پکې صنعت نه کړي خپل خلچی دا غیر اختیاري شوخه او بخلتهما او یا دوړ خپل خلط کی خلطن داسي خلق يمنع التميز راسا تميز دې لکه تمیز ده ها تمیز ده کنه چې داسي خلچی چې من شي پکې به تمیز راسا بالکل هر وی سنه معلومیږي او الا بحرج یا معلومیږي خو غټ حرج به چې غنم وربشي تاسو په شلې وسی احکام اورې ما ویلو ويجوز بيع احدهما جائز ذبا يد یو کس نصیب او د خپل حصے من شریک باندې خرڅول شي په جميع صور اختیاري کې غیر اختیاري ټول صورتونو کې ومن غیر شریکه غیر شریک باندې خرڅول شي کنه نسم ویلو او بغیر د شریک معنی خرڅول شي
بغیر اذنه د خپل شریک د اجازت نه غیرم خدا کوم صورت کې چې کوم غیر اختیاري وي الا فی صورت الخلط والاختلاط مگر په صورت د خلط او اختلاط اختیاري کې نشي هما تاسو ویل کدي کوم ضرر پاول کې بهم نشي خرڅولای کا فإن ولا يجوز الا باذنه ک خلط شوو یا دی اختلاط کړو به نشي مگر دا چې د دریم معنی نشي خرڅولای مگر دا چې شریکی راضی وي دغه اجازت والی وقد بينا الفرق في كفايه المنتهي کې موږ د دې فرق بیان کړو وګدیږي قصې لاندې ذکر کړم دا چې ولې جایز دی ولې نه دی برحال خلط او اختلاط کی هر دانه چی د هر یو بکی سي نکنیم خرڅي گو یا کم نیم چی هغه خرڅي کنه ام گو یا باغی کی نیم خپل ونیم پر دي خرڅي مقابل اجازت به شریک اجازت ضروری دی کنه دی ویږي راځي والله وضرب ثاني شركه العقود ورکنه الاجاب والقبول برګوري لکه دیم قسم کم دی شرکت العقود چاغي کې شرکت د بار باقاعده عقد کیږي او وقت د بار تاسو په د ایجاب او قبول ضروری کاغه به عقد وی کې اجاره کې نکای د څه کنه ده ندی کې مرکن ایجاب او قبول له الګ زتا سره شریک شوم د ویلا ما ته قبول ده دوی از شریک کې مول ما ته قبول ده ته چول کلام کې غ ایجاب به دویم کلام ولا بچوي قبول وي برګوري به شرکت عقود چې دا څلور قسم معنی دي کتاب ولا دا طریقه خو درې مفاوضه برګوري لکه عینان او شرکت وجوه او شرکت صنایع ټول څه شو چلو خدا ترتیب صحیح نه دی اصل کې صحیح ترتیب دا دی چې شرکت الوجوه درې اقسام دي شرکت بالاموال مال شریک کی شرکت بالصنایع کاروبار شریک کی تم ټیلری کا وظیفه هم کوما مال نشتا کاروبار مو ہے صنعت شریک کی تم رنگ کا وظیفه مرنګ کوم بشری کا راځه حتی دې کې دام نه د ضروري چې دواړو یو کار وي زبا کپڑے رنگ کوم ته ګنډا دام صحیح ده او شرکت الوجوه دا به ان شاء الله رسول الله راشي یو شرکت بالاموال وی بل بالصنایع دی او بالوجوه به هر یو په دوه قسمه ده یو مفاوضه ده او بل عینان ده نو مجموعه څو صورت شو شفاق او دوه داغي دي شو اته شو وګورئ وضرب الثاني شركه العقود اور رکن د شرکت العقود ایجاب او قبول له ایجاب او قبول بداسي و يقول احدهما یو بو وی بلتا شارکتک فی کذا زستا سره شریک شوم په پلانکی شي کی ويقول الاخر ورته وی قبلتم وشرط ان يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركه قابلا للوكاله الاكبر غوري دا مسله رسته مستقل را روانم ده د شرکت عقد د بار ضروری د توجه جی چې بداسي شي کی شریک شي چې هغه کی یو بل وکیل جوړول شي چې وکالت پکې صحیح وي کم شي کې چې وکالت ټیک نه وي هغه کې بدا قسمه د شرکت عقد هم صحیح نه لکه د غر نه را لرګي راوړه غر نه بلرګي راوړو به خرڅو دا شرکت ټیک نه دی غر نه به واخر راوړو خرڅو به مایان بني سو خرڅو به دا شرکت ټیک نه دی ولی ټیک وکالت صحیح نه دی زه ته ملال شمال سین کې مایان ونیسا دا وکالت ټیک نه دی مال غره کې لرګي ووا دا وکالت ټیک نه دی ولی مباح شي کی چې د چا قبضه ول راشي هم دا غي نو د شمایان نونی ول قبضه به دار لهم د شو لرګي چې د غره نه درو لهم د شو وکالت خالص کیږي چې وکړ زه د خپل کولې شمه بل ته ویما دلته ازما خپل شي د مایان غزما خپل نه دي لرګي غزما خپل نه دي وکالت په ټیک نه دي لنډه دادا چې کوم د وکالت ټیک ولته بداقت سوي ارس راضي رااله شرط ولدا ان يكون التصرف المعقود عليه چې وی با تصرف کم تصرف المعقود عليه کم تصرف باندې چې عقد شوه دی عقد شرکت کم تصرف باندې چې هغه تصرف
واورا ايكون التصرف چې وی به تصرف کم تصرف المعقود عليه عقد الشركه شقت شوی باغه باندې عقد شرکت د عقد شرکه مفعول مطلق د معقود پارکا سوي دغه قابلا للوکالت چې قابل لوکالت وی الکه وکالت ولې ضروری غني لګ بار وګوري جی وکالت دې بار ضروری دی دا بار 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 راشي که وکالت نه شرکت ناراضي که وکالت نه څه مطلب ما ته دی خو ګوري 1 لک روپۍ د کړیو ما کړلې دا لاړې بد 1 لک روپو باندې یا په 500 روپو باندې سامان واخستلو نو دا سامان هټول د جوړیږي زما خو نه دی حالانکه شرکت کې برا سامان د دواړو وي د دواړو جوړېدل د بار شرکت د بار ضروری ده چې دا زما وکیل می 500 روپو کې نیم ځان لا خستې نیم مال به تور وکالت خستې نو که زما وکیل نشي نو دا سامان او زما شریک کېدل شي نه شرکت ال قایمي کې چې څه بکیوي وکالت ليكون ما يستفادو دیر باره چې شي هغه شی چې کوم مستفاد کیږي په تصرف باندې حاصلېږي مشترکم بینهما دوړو منځ کې شریک شي فيتحقق حکمه نبه به حکم دا عقد شرکت متحقق شي کوم حکم کوم چې مطلوب دی شغه منه د شرکت عقد شرکت نه چې کوم مطلوب دی چې مال دې دوړو شریک وي اباله کیږي چې کله وکالت وي ثم هي 4 اوجه ما دا مې درته ویلو به دې څه صورتونه دي څلور مفاوضه څلور اقسام دي وعينان وشركة الصنايع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما يو وتصرفهما دوا ودينهما دري برغوري لك شرکت مفاوضه دیر بار ضروری ده چې دوه کسان شریک شي هغه مالم برابرۍ یعنی د سره چې څومره مال له مثلا د په ملک چې کم مال لغه 1 لک روپۍ دي او ما سره چې مال لم 1 لک روپۍ دي مال د دوړ یو شانی دا نه چې کم مال بار تر وباسو شرکت د بار دی یو شانی یا نه ملک چې څومره مال له او زما مال له دا یو شانی هغه ته دی خو ګوره تاسو خبره پوه شولې دا به زور دا د یو شرکت دی چې دا سره قیمې دی شي نه دا چې د کېدل شي چې دی چې په دې شرایطو کې دواړه مساوي کم کوز وخت چیرته کیږي کم خا 1 روپۍ نیمه د یو کس څه ته کمي هسي کوي اور یو دیم تصرفاتو کوم دواړه برابرۍ چې د عبدالرحمن کوم تصرف کولای شي چې غزم کولای شي مجزه کم کولای شي چې دایم کولای شي اوس کدا ماشوم دې زغه ټیمه نززینه تصرفات کولای شي مداین شي کدا غلام دې زب حرمه دا ځینې تصرفات نشي کولای چې کولای شم دغه نه سي کیږي یو دا چې مال به مساوي دویم دا تصرف او دریم دین چې اوس دا کافر دي مسلمان مدا خنزیر غسل شي شراب غسل شي زیشم تصرف یو شان نشه دغه مساوات ضروری دي مفاوضه معنی مساوات دي نو مساوات به صاحب دی دی وي په مال کې بموي تصرف کې بموي دین کې بموي او چا په سينورم ذکر کړی دي په اهلیت کې بموي چا کې وي اهلیت کې مال کې تصرف کې راس المال کې ټول بکی دي اوري لان شرکه عامه في جميع التجارات وایي کدا شرکت عامه ده په ټول تجارتو کې څنګه ټول تجارتو کې هر یو خپل ټولر سبل تصفاری يفوض كل واحد منهما سپاری هر واحد بل دوالو کې امر الشرکت الى صاحبه شرکت ټول کار بزما په مال کې ته تصرف کو واستبغه کې وځو کو مګټه بکو مالبم زیتیږي على الاطلاق ما په ملک کې څومره مال لته په کې تصرف کو واستبغه کې څومره ده زبې کومه اذ هي من المساوات وذكر مفاوضه د مساوات نه ده نو مساوات ضروری دي مونږ ویلو دا یو قاعده را بار بار مونږ ویل مولوی صاحب چې یو شی له حکم ورکه یو الفاظ ولا کم حکم ورکه نو د الفاظو کم لغوي معنی د دغه به مخیل ساتي نه رسېبي لکه مفاوضه معنی مساوات ده کنه نو دې معنی کوم احکام جاری کې مساوات خیال بساتي مال کې هم مساوي وي تصرف کې هم مساوي وي دین کې هم مساوي وي اذ هي زکا
مفاوضه دا مساوات نه قال قائلهم دا رب یو شاعر وی لا يصلح الناس فوضا لا صراط لهم ولا صراط لك صراط لك الصراط ټیک دیکھا زما به ټیک نه دا ولا صراط اذ جهالهم صادو نرخ شعر ویلې کا شعر مفهوم دار چې خلک ټول یو شانی او مشر پکې نه ټول ځان ته مشران وي دا د دې خلکو اصلاح نشي کېدلې د دې معاشره نشي ټیکېدلې ورپسې وي او که یو مشر پکې وي خو مشر جاهلی کنه دا و معاشره نه ټیکيږي او د شیدا لکه نه مشر خو نه شلې بي نو چې مشري نیم ټیک نه او مشري چې او جاهلی هم ټیک نه وګورئ لا يصلح الناس فوضا صلاحیت نلري خلق د کامیابی د فوضا د مساوات فوضا مفاوضه ده صالح نه دي خلق مساوات کې لا صراط لهم چې مشر داغونه وي ولا صراط او مشر نشته اذ اداره کې اذ لکه سزوي کې اداره کنه به څه کله چې جوهال لدیو سادو جوهالهم کله چې مشرک دي دي جاهلان اي متساويين لا يصلح الناس فوضا معنا متساويين فوضا څه معنا شپره لکه متساوي نزګه مونږ وایو د مفاوضه معنا ده مساوات شکل د لفظ مساوات معنا وا نو لفظ له چې حکم ورکه چون کی د لغوي معنی خیل به کې ساتي د مساوات خیل به کې ساتو هغه په مال کې تصرف کې دین کې فلا بد من تحقیق المساوات ضروری دی تحقیق د مساوات ابتداء انتهاء دواړه ابتداء معنی کله چې ما دا پیسې او زکو دلتم زما او د درس برابرۍ او به رستم د کاروبار چې مخ کې چلیږم برابرۍ کشه رست براشي مسله دته په میراث کې 1000 روپۍ نور رالي د یو لک زر د پاس یو لک روپۍ شولې کنه نو فوزه ختمه شو خبره دا کله 1000 روپۍ زیاتې شزما کمی دي پتن لګي پويږي کنه ورسېدلې به ابتداء بم پیسې برابرۍ او بقان بم څوي نه کې ابتداء کمې زیاتې مفاوضه نه ده ابتداء صحیح رست چاته مال رااله دیو طرف هغه پیسې زیاتې شولې به مفاوضه ختمه به تینان جوړیږي رست به وایو چې مساوات به ابتداء او انتهاء وی وذالک فی المال دا په مال کې کیږي والمراد به ما تصح الشركه فيه مراد په مال سره هغه مال چې شرکت پغې کې صحیح وي تب امر لرست راشي دنانیر دراهم او فلوس نافقه مروجه پیسې هغه کې اگر شرکت مضاربت صحیح کیږي غنم و منمو کې نه صحیح کیږي د قسم ان شاء الله به کو هغه کې مفتابی راي و بیانو او مراد به بمال سره ما هغه مال له تصح الشركه فيه چې کی شرکت صحیح کیږي رست راځي را لگا کم مال کی شرکت صحیح کیږي ولا يعتبر التفاضل فيما حال اکبر وګوري مولوی صاحب کم مال کې چې شرکت نه کاږي کې د چا غزيت کم او خیر دی څه مطلب یو لک روپۍ د سرم دی یو لک ما سرم دی نو کده د سره من غنم زید دی نو غنم کې شرکت نه صحیح کیږي یا د پټي زید دی هغه کې شرکت نه صحیح کیږي نو که زید خیر دی کم کې چې شرکت صحیح کیږي چې هغه زید کم نه وي رسېبي هغه کې مساوات ضروری دی او اعتبار نشته زیاتوالی کموالی لرا فيما باغ مال کې لا يصح الشركه فيه جای کې شرکت نه صحیح کیږي وکذا فی التصرف دغه شان تصرف کې هم مساوات فی زه چې کم کار کولای شم چې دایم کولای شي دای کولای شي چې زم کولای شم نه رسېبي ځکه کزه یو کار کولای شم مثلا ز بالغ حرمه ز چاله قرضم ور کولای شم صدقه ور کولای شم او دا غلام دی یا دا مشوم دی دا کارونه کولای شي نشي کولای پوهیږي کنه د کتاب الحجر کې براشي کا مشوم غلام دا صدقې مغیره نشي کولای دا سي پیسې نشي بربادولای چې کی خالص ضروري پوهیږي به نو به هم مساوات نشو یو کار ز کولای شم ودای نشي مساوات خو دې ته وای چې زم کولای شم وکذا فی التصرف کې مساوات ضروری دی لانه لو ملک احدهما ذکر کبد دوړو کې یو مالک وی تصرف اندی او تصرف لا یملک الاخر چې بل مالک نوی نو لفات التساوی تساوی بچشي فوت شي نه رسېبي وکذالک فی الدین کې مساوات ضروری دی
لما نبين ان شاء الله تعالی د دین مساوات خبرا قریب را روانه ده صبر به وتکوي وهذه شرکت جائزه عندنا لک برابر یلکا صاحب د هدايه وي د شرکت مفاوضه چې ده کنه ټول برګوري د قیاسا نه د صحیح استحسانا سیده قیاسا ولې نه د صحیح ان شاء الله قریب را روانه ده په شرکت مفاوضه کې یو د بل وکیل وي او کفیل وي یو د بل وکیل وي او څم وي او د مجهول مال کفیل وي او د مجهول مال وکیل وي مجهول شي کې کفیل وي او مجهول شي کې وکیل وي حالان کې صرف وکالت چې مجهول وي نه دی ټیک صرف کفالت چې مجهول وي هم نه دی ټیک او دلته دواړه مجهول دی او به هم ټیک ده قیاس تقاضا ده کې چې دا صحیح نه ويګا هغه مجهول معنی وکالت دی مجهول معنی کفالت دی ویږي نو وي کومه وهذه الشركه جائزه عندنا دا شرکت جائز ده زموږ په نسبت استحسانا او په قیاس کې وی لا يجوز امام شافعي رحم الله وی لا يجوز او قول الشافعي رحم الله امام مالک رحم الله وی دا مفاوضه لا څه وی دا څه پیژنم امنا خو سیدا درس برام شرل ان شاء الله د دې عبارت مطلب ادا دی چې جایز نه غنم نو لري پیژني ځکه بعضی مالکی جایز هم کړي وقال امام مالک رحم الله فرمایي څوک د امام مالک رحم الله ورا اداره دا وس چې بیانوما چې لا اعرف مل مفاوضه زنه پیژنم مفاوضه صدا دی مطلب داري صحیح را اداره چې د عبارت مطلب داري چې لا اعرف مل مفاوضه معنا جایز نه غنم نو لري پیژني وجد قیاس قیاس وی چې دا دې ټیک نه وي دغه وجه هم ویل کنه ولی ان هذا شرکت مفاوضه تضمنت الوكاله لا متضمن وكالت لردي بمجهول الجنس مجهول جنس چلک تبس تشم اخلا تزم وکیلی اخله هغه مجهول لکم شه د لوالما هغه ټیک نه دی وکالت کرا شي ان شاء الله والكفالت لرم متضمنه ده بمجهول باندې تزم کفیلی مجهولنا زستا کفیل بمجهول شي وكل ذلك هر یو په وکالت او کفالت کی چې مجهول وي به انفراده ځان له هر یو فاسد دی او دلته په کې لا دواړه رال په طریقه ولادي فاسد شي وجد استحسان الګه جایز دی نو ولې جایز دی قیاس خو وي چې نه دی جایز کنه استحسانا جایز دی دا غي دلیل ما تاسو ویلي د استحسان څو قسم دي څلور نه استحسان بالاثر دی چې وي جایز دی ګوره قوله صلى الله عليه وسلم فاوذوا مفاوضه کوي فإنه اعظم للبركه ځکه دا لوی د برکت د اعتبار سره دیو د حدیث ذکر کړي خو ماشي بیرت کړي لم يعرف في كتب الحديث اصلا کتب حدیث کې حدیث نشته لیکه البته د حضرت صاحب نه نقل مرفوعا چې درې شینو کې برکت دی یو بیا د علاجلن بل مفاوضه ده او بل اختلاط د غنم او د وربشو سره دی خو کور د پاره د سینې چې بازار کې خرڅه ودواله د خلک کړي وكذا الناس استحسان بالاجماع بالعمل بالعرف دري وړيو شي دي تعامل الناس مرتوي وكذا الناس يعاملونها خلق معاملك ولا من غير نكير چا به نکیر نو کړي نو چې دغه شان شي وبه يترك القياس استحسان بالاثر یو کو بالاجماع قياس په خودل کیږي نو ویلي کنه استحسان بالاثر بالاجماع او بالضرورت د درې وړو کې به قياس بریدو او قياسن خو ټیک نه دی کنه ځکه متضمن چا لره دی کفالت لره متضمن چا لره دی وکالت لره او دواړه مجهول دی واغه چې ځان له مجهول هم ټیک نه دلته دواړه دي نو به ولې جایز دی وای جی توجه دی کې کفالت او وکالت ضمنن دی او چکل وکالت او کفالت اصلا وی او جالت پکې نه ټیک دلته خو ضمنن دی خیر دی کنه کجالت پکې سباق نه کوي پدن لګي پوه شوي کنه اصلا چې وکالت وی اصلا چې کفالت وی او مجهول وی نو به صحیح نه دلته ضمنن دی اړیر اشیاء داسي چې اصلا ټیک نه خو ضمنن صحیح وی لکه ماجګر من نفس نفل صحیح دی لکه او که څوک قاعده وکي د څلورم رکعات والا پنځم رکعات تباسي کی سوچي نه او هغه کې رکوع سجده مو کی ورسو وريات شي چالکا ما هو پنځم رکعات کې نو وسو له حکم دار یو سبلم مرګره کا
د اخیری دوه بدی نفل شو ګره زمنا نفل رال کران واورا والجهاله متحمله طبعا دا جهالت دا وی طبعا برداشت کیږي لکه مضاربت کې وکالت دی حالت وکالت مجهول وی خو چون کې زمنن دی بس برداشت دی صحیح دی ولا تنقض الا بلفظه المفاوضه لکه ورو ګورئ وکالت دا به الا منعقد کیږي چې لفظ د مفاوضي وی کا او لفظ د مفاوضي کې ولې ضروری دی لکه دا به ځکه ضروری دی چې دا مفاوضي په شرایط خلق نه دي خبر نه چې مفاوضه ذکر نه کی او د دې بل لفظ باندې بل لفظ ذکر کی نو هغه مفاوضه به پیاده نشي هغه څوک مفاوضه په شرایط پوره خبر یو د یو لفظ راوړي په خپل جبه کې چاټول شرایط پکې راګیر کې بس په ټیک ده ولا تنقض الا بلفظه المفاوضه وللبعد شرائط يعني عن علم العوام ځکه شرایط د مفاوضه د عوامو د علم نه لري حتى لو بينا جميع ما لو بين چې بینا دي کنه بینا دي کدا دواړه کسان بیان وکي جميع ما ټول هغه شرایط یقتضي چې د عقد تقاضا کوي بس به يجوز جائز دي ځکه لأن المعتبر هو المعنى اعتبار چل لري معنی لري الفاظ خو نه دي ضروري نو الفاظ موږ ځکه ضروري کړل چې معنی کې څوک د ټول شرایط راګیرول نشي هغه چې معنی کې راګیر کړم بس ډیره خاطر العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ